هغې تره ته دا قوم راجمع شو چې کله ده ووایي چې دا لات منات عزا او هبل خو په دې جنګونو نور څه قرآن ذکر کړي دي که نه افرأیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى وایي تاسو لات منات عزا او هبل ته چغې وښې دا چغې یو رب ته ووښې نو چې هوښیار سړي دی کې د جنګ اړو څه شته نه چې هوښیار سړي هغه وایي چې دا خالص رب رابلل دي نو دې کې د جنګ څه دي چې کم عقل سړي هغه وایي او ته د خدای هغه دې غر که دا زمونږ علما نه پوهېدل نو علما پکې ده منځته کړه که نه د علماو دې کې څه نشته د الله خبره ده یاره پلان کې نه پوهېده ولې دا جنډې پیسې ولاړې دي ولې دا منجوران دې قبر سره سې تاویږي نو فساد دغه سړی جوړ کړي لوی جنجال د خبرې نه هغه جوړ کړي او نوم پې د حق پرست بدنام شي نو پیغمبر علیه السلام چې کله دا مسله وکړه خلکو ته جنجال جوړ کړو لاړ ابو طالب له ابو طالب ته ووایي چې دا سړی د نه وجنو خو بس چونکې ته په مهوري سړی او ابو طالب په هغه علاقه کې ډېر لوی مهوري سړی و جرګې به ده کولې هغه کومه روغه کې چې به دې کېناست نو د اتیاو څلوېښتو کالو جنګ به خو ده به جرګه کوله نو اکه ابو طالب ته لاړل ورته ووایي چې دا مسله د دې منع کړه هغه د دې دا خبرې واورېدې لاړ او پیغمبر علیه السلام ته ور وټاکو پیغمبر علیه السلام چې ور کولاو کو چې وی قتل کاکاچي دی ښکلې کو کاکاچي راځه کېنه چې رنګ ته وکتل د هغه په رنګ خپل زیړوالی پیغمبر علیه السلام خو ډېر تجربه ناک سړی و چې داسې به سړي ته وکتل علم غیب ورسره نه خو تجربه هم څه شی ده نو پوه به شو چې یاره دا په دین یا پیغمبر علیه السلام پوه شو چې خلاف جنجال جوړ دی او د خپل تره ګیله په ده ډېره درنه وه پیغمبر علیه السلام کېناست ورته وایي کاکاجي کېنه د روټۍ دعوت یې ورته وکړو وایي بچي روټۍ مې زړه چېرته اخلي زړه مې غم نه ډک دی نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي کاکاجي ته خو مشر یې ماله به تسلي راکړې ته چې داسې خبرې کوې چې زړه مې ډک دی زما د تسلی به څوک بیا هم دا ځای ولې دا زړه وټاکاو بیا ورته وایي بچې د قریشو د عبد و مناف او د بنو هاشم د شپږو خاندانونو جرګه راغلې ده او وجنی دی پریدی دی نه ما هر ګورو هرې تجربې نه کار واغس وجنی دی پریږدي دی نه خو دې مسلې نه ووړه چې دا ټکې ووایي چې ووړه نو تره ته یې وکتل ای کاکاجي زما خو دا مسله ده چې رب پې مکلف کړی یم ته زما ملګرتیا کول پرېږده الټه ما ته وایې چې دې نه ووړه او بیا ورته فوراً وی ابن الاسیر ذکر کوي دا د تاریخ کتاب دی ورته وی کاکاجي د حفاظت صادر دی غون کا زما رب اغستی د ماته ویل دی والله یعصمک من الناس تمام دنیا نه به زه بچ کوم خو ته دا پیغام دنیا ته ورسوه بیا ورته وی چې بچې زه پوه شوم چې ته په حق او مطمئن شوم او دی ورته ووایي لن یصلوا الیک بجمعهم هغه شاعرانو ښه چې په غوږ به یې ګوته کېښوده بلا ساعت به یې شعرونه وي عرب شعر شاعرۍ کې ډېر بدو وی لن یصلوا الیک بجمعهم حتی اوسد فی التراب دفینا وایي تر څو چې د دا بوډا تر په خاورو کې دفن شوی نه دی دا ټول قریش ستا مقابله نه شي کولی بیان د مسلې کوه او ورته یې کاکاجي بیان خو به زه کوم ماله به الله ډېر ملګري راکوي خو ډېر خوند به کوي چې زما په څنګ کې ما سره خپل کاکاجي ابو طالب چې دا خبره وکړه ورته وایي بچې دا نشم کولی د پیغمبر علیه السلام 12 سال په ابو طالب محنتونه کاکاجي کلمه ووایه یو ځل یې ورته وایي بس په دې غوږ کې راته ووایه آخر دا چې هغه وفات ټایم را نږدې شو نو علي رته نهو د دې ابو طالب زوی و ګوره وړوکی سړی نه و علي صاحب یې پلار دی ډېره غټه خبره ده راغې ورته وایي یا رسول الله وسلم دا نه وایي ښه چې پلار مې ناجوړه دی وایي ای رسول الله هغه تره دی د مرض موت په حالت کې دی پیغمبر علیه السلام صحابو ته ویې راځئ چې لاړل نو ابو جهل دی او دا خلک ټول د هغه د کټ نه چاپېره دی کوم چې هغه د شرک ستنې وې که نه چې جي ګورئ بس کار دی کړی دی خو آخر کې د نساک سیلی ونیسي بس ځان کلک کا چې پیغمبر علیه السلام څنګ په ور راښکاره شو نو دا خلک داسې متردده شو او اټومیټک فطرتي طور یو روایت کې راځي وایي یو ملایکه رالی د ابو جهل لی په دې تشو کې ګوتې ورکړې دې بوک ودرېدو نو کافر ویګنې د تعظیم د وجې ودرې نو ټول پیغمبر علیه السلام ته د عزت د وجې ودرېدل پیغمبر علیه السلام د کټ سر ته راغی او د خپل کاکاجي دا سر یې په دې پتون کېښودو ابن کثیر رحمت الله علیه وایي ځان ته یې داسې لږ رانږدې کو اول داسې ګیر چاپېره یې وکتل چې ټول قریش راجمع دي او ټولو سرونه هم راجمع کړو قلمونه یې راواغستل چې ابو طالب آخري وصیت ولیکو چې کله راجمع کړو ابو جهل دی او خلک هم راجمع شو یاسې نه چې دي په دروغ ووایي چې کلمه یې ویلې ده
خو کلاړیانو کنه د خپل دین او مذهب دفاع کوله چې دی په دروغ ونه وي نو وته وی کاکا جی صرف په دې غوږ کې راته د لا اله الا الله آواز وکاو د لا دا توره یو ځل په دې جبه راخ که چې دا نشي کولی کوونکی یو الله دی الله نه کېږي مخلوق نه کېږي دا لات مخلوق دی منات مخلوق دی عزا او هبل مخلوق دی نه کېږي کېونکی ذات بره دی صرف دا ووایه هغه وی بچی لږ دا مخه راته کولاو که چې کولاو یې کړه نو په دیوال ورته ښځې په تماشه دي دې خوا رویسای قریش دي ټول سرداران دي چې کله دا خبره وکړه نو پیغمبر علیه السلام ته رسته شو ورته وی بچی د تاریخ په پاڼه دا ټکي ولیکئ چې اخترت النار علی العار ما اور غوره کو په بدله د پیغور اور مې غوره کو په بدله د پیغور ورته وی کاکا جی وی وروارو وی سبا به د مشرکانو ښځې وی چې ابو طالب په سپینه ګیره د جهنم د اور نه ویرېدو وی اور مې قبول دی خو پیغور مې نه دی قبول نیمه دنیا دی شي غرقه کړه دا مې راته وی چې دا هغه لوی سړی و ښه حق منلی و خو دا پیغور نه دی دا ډېر لوی شی دی ما ته ډېر خلک خپله وی الله ګواه دی مجلسونو ته ماله پټ راغلی دي جړاب چې مفتی صاحب قسم په رب دی چې په دې خو مونږ پوهېږو چې دا هېڅ نشي کولی کولو والا رب دی خو زمونږ مشرانو نه به خلک وایي چې دا داسې د ښه زامنو چې مسله یې پټه کړې وه زه ورته وایم الله بندګانو رب به زمونږ نه یو تپوس کوي د دې خلکو نوم پکې مونږ په بده نالو خو رب سره خپل تعلق جوړ کړه نو عرض مې دا دی چې اور یې غوره کو په بدله د پیغور دا هغه ان الذین کفرو دي ضد و عناد کلک کړل خو قرآن ته تسلیم نشو نو الله وی ان الذین بشکا کسان کفرو چې کفر کړی دی په ضد و عناد سره سواء برابر د علیهم د دې په حق کې